الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن د علاقې د بیوسه بیکسه غریبانو کونډو یتیمانو دپاره د 2 قربانو تابع کړې وه. میډیا سره د خبرو په وخت د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن صدر تجدار احمد خان او امیر جماعت اسلامي مندن بشیر احمد وویل چې د الخدمت فاونډیشن مقصد د غریب ولس خدمت دی. هغوی زیاته کړه چې الخدمت فاونډیشن په اوله ورځ په سواړی کې 14 قربانۍ کړې وې او په دویمه ورځ یې په هر تحصیل کې 2 قربانۍ وکړي. هغوی وایي چې د منګایۍ د وجې ډېر غریبان د قربانۍ نه پاتې شوي ځکه موږ د هغوی بچو له د غوښې تابع وکړه. دغه مشران وایي چې دا غوښه به د تحصیل مندن په مختلفو کلو کې په غریبانو کې تقسیمولی شي. هغوی زیاته کړه چې الخدمت فاونډیشن په هر قسم قدرتي او زمینی آفاتو کې د خپل ولس خدمت کوي او انشاءالله د خدمت دا سلسله به همدارنګه جاري وي. مقررینو وویل چې موږ د بونیر د غیرتي ولس شکریا ادا کوو چې په موږ اعتماد وکړو د قربانۍ سرمنې یې موږ له راکړې. هغوی وایي چې انشاءالله د سرمنو دا پیسې به واپس موږ په دې کوم لګوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو عمران بھائی ستاسو شکریا ادا کوو، تاسو دلته راغلی تشریف خو راوړو. موږ عمران بھائی پرون هم په سواړی کې اجتماعي قربانۍ کړې وې، 14 پورې قربانۍ پرون په سواړی کې شوې وې. هغه بیا مختلفو ځایونو ته په هغې کې تحصیل مندن دپاره موږ تقریبا 80 پیکونه راوړي. هغه پیکونه موږ په افغان مهاجر کیمپ کې چې دی نو هغه زموږ رونه دي او هلته کې هم خلک ډېر زیات په دغه کې دی نو هلته کې موږ یو 35 مستحقینو ته هلته کې ورکړو. بیا د هغې نه وروسته موږ چونکې دا پولیس سټیشن یې داسې دي چې دا مسافر یي او دې کې دا پولیس چې پاتې کېږي دې غریبانان هم بې اسري نو موږ ناوګی پولینګ سټیشن ته پکې څه چې مناسب وو نو هغه موږ وړو. هغې نه وروسته بیا موږ په ناوګی کې هم هلته کې 35-40 پورې پیک هلته کې موږ تقسیم کړو. د دې سره سره زموږ پرون د اختر ورځ وه، اکثر خو زموږ عموما دا وي چې موږ د اختر په دویمه ورځ باندې اجتماعي قرباني کوو، خو پرون چونکې د برې نه حکم و نو موږ په لومبۍ ورځ باندې دا ټولې سرګرمۍ وې. د دې سره سره الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن عوامو ته اپیل هم کړی د سرمنو دپاره ډېر لوی تعداد کې خلکو موږ له د هر کلي نه ډېر په وافر مقدار کې سرمنې راکړې او هغه موږ محفوظ ځای ته ورسولې بلکې ډیلر ته هم حواله کړې. نو زه په دې موقع د تحصیل مندن د بچي شکریا ادا کوم چې په الخدمت فاونډیشن باندې هغوی کوم اعتماد کوي او د سرمنو په دې بابت کې هغوی ډېر زیات اعتماد وکړو. د دې نه وروستو دا نن چې موږ په کومه موقع باندې موجود یو نو نن دا 2 موږ سره یو ډونر رابطه کړې وه. دا 2 قربانۍ دلته کې نن موږ د کنکوی په مقام کوو، خو دا به د تحصیل مندن مختلفو کلو ته کوم ځای کې چې مستحقین دي کوم ځای زموږ ذمهداران دي دا به هغې ته انشاءالله موږ لګوو. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران وروره ستا شکریا ادا کوو. نن د اختر دویمه ورځ ده او جماعت اسلامي او د الخدمت کارکنان ټول قوم ته د اختر مبارکي وایي. منګه په هر موقع باندې چې کله هم د قوم ته ضرورت وي د الخدمت د رضاکارو نو الحمدلله زمونږ ماضي په دې خبره ګواه ده چې موږ په هر تکلیف کې په هر سخته کې د خپل قوم سره ولاړ یو. پرون هم چې کوم دی د سرمنو په سلسله کې زمونږ په ټیم باندې او چې د خلکو کوم اعتماد کړی دی ټول قوم تحصیل مندن موږ د هغې شکریا ادا کوو او زه د خپلو ملګرو د الخدمت رضاکارو او د کارکنانو شکریا ادا کوم چې هغوی د قربانۍ خپله قرباني نه ده کړې زما په خیال باندې، خو لکه په دې کار پسې ورپسې شوي دي او الحمدلله ښه په ګڼ تعداد کې او د هر کلي نه ښه په ډېر تعداد کې موږ له خلکو قربانۍ راکړې دي. نو په دې باندې خو زه د خپل ټول تحصیل مندن د خلکو شکریا ادا کوم. د دې نه علاوه د سرمنو نه علاوه چې کوم دی نو که دلته سیلاب راغلی دی او که دلته په دې روژه کې چې کوم دی نو لکه د ډوډۍ لکه د ارزانې ډوډۍ په حواله باندې موږ چې کوم مهم چلولی و نو هغه په ټول ضلع بونیر کې ډېر مقبولو او ډېر مشهورو او ډېرو خلکو ته په زرګونو خلکو ته په هغې کې پیدا رسېدلې ده. نو په دغه هم چې کوم دی نو زموږ دپاره یو ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې د مندن قوم په دغه حواله ډېر مطمئن دی او زموږ د امبېلې نه واخله تر امازو پورې زموږ چې کوم ځای کیمپ پوینټ و
د هغې سره د مندڼ قوم تعاون کړی دی. زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې یاره زموږ سره قوم تعاون وکړي او زموږ دا کار قوم وستایي، نو زموږ دپاره دغه د خوشحالۍ خبره ده. نو په دغه سلسله کې زموږ چې کوم دی نو دغه په د رمضان کې چې کوم د ارزانې ډوډۍ کوم مهم الخدمت چلولی و، الحمدلله په ټول ضلع بونیر کې خو بیا په خصوصي توګه باندې په مندڼ کې هغه ډېر په کامیابۍ سر ته رسېدلی و. نو موږ په دغه باندې د الله تعالی هم شکر ادا کوو او د خپلو کارکنانو او د قوم هم شکریه ادا کوو. پرون چې کوم دی نو زموږ یو مشر یو ډاکټر فضل رحیم صاحب هغه د الخدمت په هر چې کوم دی کیمپ کې هغه زموږ سره شریک و او هغه په هر سخته کې او په هر تکلیف کې دا د امازو لرې پرتې علاقې د هغه به هم که موږ بالته کیمپ ولګو نو هغه وی چې یاره ما ته به ځان سره خامخا وایي. نو پرون موږ د هغه په حجره کې د هغه په یاد کې یو پروګرام منعقد کړی و. زه د الخدمت د کارکنانو په دې هم زیاته شکریه ادا کوم چې خپل محسنان نه هېري او هغه زموږ محسن و زموږ مشر و د الخدمت کارکنانو پرون د هغه حجرې ته لکه راله د هغه په ځای کې پروګرام وکړو او هغه چې کوم دی د هغه کارنامې او د هغه ستړې او د هغه ستونې وستایلې. نو زه په دې باندې د خپل ټیم او د خپلو ملګرو انتهایی مشکور یم. عمران ورور د دې نه علاوه که په هره حواله باندې د قوم ته څه ضرورت شوی دی، که د سیلاب موقع راغلی ده، که باران دی او د دې نه علاوه که نور هم دا شانتې څه مسله راغلی ده، نو عمرانه دا هر څه ستا په وړاندې دي. زموږ ملګري یو قدم د نور قوم نه او د نورو انجیوګانو نه مخکې روان دي، خو د الخدمت کارکنان چتم د چا نه شاته نه دي روان. او کم ځای ته چې خلک په ګاډو کې نشي رسېدی، کم خلک چې په هلیکاپټرو کې نشي رسېدی، الحمدلله د جماعت اسلامي او د الخدمت کارکنان هغه ځایونو ته په خپلو خپو رسېدل دي. نو دا زموږ کمال نه دی، خو دا د الله تعالی په موږ باندې خصوصي رحم دی او زموږ د دې قوم خصوصي اعتماد دی په موږ باندې، او دا هغه اعتماد دی چې موږ د مشکل نه مشکل ځای ته هم رسوي.